یتیم دی کې زه مکمل فری سپورټ کول غواړم. غریب چې کوم دا لیبر طبقه هغه به 50% ډسکاونټ منی وي. نو د کلیج چې کوم سرجي خبرې وکړلې یو خټولو کې پهلا بهترینه خبره دا وکړله چې دلته کې دنیوي تعلیم سره دینی تعلیم ډیر ضروری دی. نو اج کوم دی انیشیټیو دا د حفظ والا دا ډیر ښه هغه ده او بل ایجوکیشن په د معاشري کې زمونږ معاشري کې ډیر ضرورت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو. سنجو ټي وي طرفه مهران خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو نن موجود یم جاسرا سکول اینڈ کالج کې. نن ما سره د جاسرا سکول اینڈ کالج ایم ډي موجود دی. جاسرا سکول او کالج نن د دې باقاعده چې کوم دی سٹارټ کېدو او د دې آغاز کېدلو چې کوم دی نن ورځ وه. نن د بهادر کوټ خلکو دپاره د روټۍ په بندوبست شوی او دې وجې دپاره چې د جاسرا سکول اینډ سیسټم چې کوم دوره وړی دی چې دا واضح طور باندې دو ته واضح شي چې دا سیسټم د خیره سٹارټ شو انشاءالله. دا غونډه دې شي دپاره وه چې د بهادر کوټ خلکو دپاره چې کوم دی یو ایکول ایجوکیشن راشي. دغسې ایجوکیشن چې چېرته ستاسو بچي فلی چې کوم دی ایجوکیټ شي او هغې تربیت په ښې طریقه باندې وشي. د سکول ایم ډي ما سره چې کوم دی موجود دی. دې سره خبرې اترې کوو چې د سکول اور کالج د سیسټم چې کوم راوړو څه سوچ سره یې راوړو او ستاسو ته څه پیغام لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څرنګه سر جي طبیعت مو ښه دی؟ خیر خیر ده الحمدلله. ټولو ناول خو څومره هم زموږ کتونکي دي مختصر الفاظ کې خپل تعارف د سره شریک کړي. جی ما نوم دی انجینیر وزیر بدشاه. زه جی د بهادر کوټ اوسېدونکی یم او د جاسرا سکول مالک یم. صحیح دی. جاسرا سکول اینڈ کالج دا څه سوچ سره څه ویژن سره ستاسو سٹارټ کو او د دې خلکو ته تاسو څه پیغام لرئ چې د خپل بچي دلته راولي ایډمیشن یو کړي خو څه بیس باندې یو کړي څه داسې ویژن لرئ؟ مو مین مقصد دا ده وروره چې دې کې مو مین سہولت دا ده چې خو دې علاقې کې نږدې سکولونه او د خلکو ته د ټرانسپورټیشن ډېره زیاته مسله ده او غربت ته هر سړی ته د پته ده. مین مقصد یې مو دا ده چې وروره دې کلي علاقې والا څومره دي دو دپاره مو ښه تعلیم مو ورکو ښه کوالیفاید سټاف شي او د هغې نه علاوه د سکول کې مین مقصد چې ما کوم دا حفظ هم دې کې به وي او د هغې نه علاوه یتیم دې کې زه مکمل فری سپورټ کول غواړم. غریب چې کوم دا لیبر طبقه هغه به 50% ډسکاونټ منی وي او ښه چې کوم په میرټ بیس باندې راشي هغو سره 50% مو ډسکاونټ ده او ایډمیشن فیس چې کوم دا دی مو مکمل فری ده. صحیح دی. جی قدرمنو د سکول حوالې سره انفارمیشن تاسو سره شریک کړو. مزید نوي خلک چې کوم دی خپل بچي دلته راوستل غواړي هغو ته به څه پیغام لري او څه به ورته وایي؟ هغو ته به دا پیغام لرو چې ګوره خو دپاره مو به ښه تعلیم ورکوو ښه سہولیات به ورکوو او ښه کوالیفاید ټیچرانو نه علاوه چې موږ چې ښه ایجوکیشن دوی ته ورکوو. دا غربت دلته تا ته پته چې نن سبا خلک یو د خپل د بجلی بیل هم نشي جمع کولی نو بقایا دا ده چې موږ یو خو به دوی ته فری ټرانسپورټیشن به زه ورکوم. ګاډي به ورته زه خپله خلم او فری ټرانسپورټیشن به ورکوم هغې به هغې دونه زه پیسې نه اخلم. صحیح دی. د سکول ایډریس سره شریک کې جی د سکول کوم ځای کې موجود دی اور دلته چې کوم د خلک چې وزټ کوي نو کوم ځای کې مینلی موجود دی ایډریس شریک؟ دا بالکل بهادر کوټ چې کوم دی د امان فلور میل چې کوم دی که نه پټلۍ نه دی خو یونیک کالج چې کوم دی د هغې سره ټچ باندې موجود دی دا بهادر کوټ. ډېره زیاته مننه قدرمن شي. جی قدرمنو جاسرا سکول اینڈ کالج دا چې سٹارټ شو نوی ویژن او یو نوی سوچ سره چې کوم د سٹارټ شو هغه خلکو دپاره چې خپل بچي به دلته نه لرې چې کوم د سکولونو دپاره استولو چې هغې د کوالټي ایجوکیشن حاصل کړي یو ښه ځای کې د هغې سکولینګ وشي هغې تربیت وشي. ما هغه سیسټم چې کوم دی تاسو ته په بهادر کوټ کې ستاسو په خپل کلي کې انشاءالله میلاویږي به چې دلته ویل کوالیفاید سټاف به وي ستاسو بچو به انشاءالله سکولینګ سره سره ښه تربیت به کېږي انشاءالله. دلته به چې کوم دی قرآن پاک هم خیل کېږي حافظان من دلته نه انشاءالله جوړیږي او دغسې ماحول به دوی ته ورکوي چې دلته د هغو فلی گروت وشي. جی نو انشاءالله مونږ سپورټینګ باډي کې د سره یو انشاءالله چونکې مونږ چې کوم هغه دی کلیج هغه میټریک نه بعد چې کوم هلکان پاس آوټ کېږي هغو دپاره به مونږ ټیکنیکل څه هغه ورکو سکل ورکوو. نو د کلیج چې کوم سرجي خبرې وکړلې یو خټولو کې پهلا بهترینه خبره دا وکړله چې دلته کې دنیوي تعلیم سره دینی تعلیم ډیر ضروری دی. نو اج کوم دی انیشیټیو دا د حفظ والا دا ډیر ښه هغه ده او بل ایجوکیشن په د معاشري کې زمونږ معاشري کې ډیر ضرورت دی
اور په دې لپاره هر په محلې کې هر هغه کې ډېر زیات رول دی چونکه بعض داسې خلک دي چې هغه په ترانسپورت سپورټ کوي نشي بار خپل بچي نشي استوي ایجوکیشن لپاره نو ټولو کې پهله خدا بدرکوټ عوام لپاره ډېره لکه ښه دی چې اپورچونټیز ده دلته کې د کوم خپل بچي دي چې هغه بار نشي استوي یو خو دلته کې پر امن ماحول دی چې کوم دلته فیسیلیټیز خې لګې دي سټاف فیسیلیټیز چې کوم دی ډېر ویل کوالیفاید سټاف هایر کې لګې دي او هغه سره بجلی ډېره غټه شو ده اما اوریدلی چې دلته کې خپل پلانټ بندوبست کړی ده نور هر قسم چې کوم فیسیلیټیز دي هغه فرقي لګی ده نو تعلیم ډېر ضروری ده د معاشرې لپاره او هغې دپاره د سره چې کوم د یو خو بچي به ګروم کېږي او چې کوم هغه هلکان دي چې کوم هغه بار ایجوکیشن ته نشي تللی بار لکه ترانسپورټ نه چونکې مهنګۍ دغه حالات دي پلاران یې افورډ کوی نشي نو هغو ته هم دلته ډېر ښه انیشیټیو ده دغه يا خبر منصورة على الله الصواب إلى هذا العالمين وكل حال ورحمك يا أرحم الراحمين لقد تلوث بمغفرة زريعة وبرزة يا أرحم الراحمين الختم لدي إداري بركات وروشو يا أرحم الراحمين طول خير وبركات